اجر وی روزی ته سترګي وی حاجی صاحب چې حج کړي وی ډېر ور باندې پنشوي چې زه حاجیم خدای د قرآن عظیم شان تلاوت تلا نظر نه کوي چې دا هم زما عمل نامه کې و ذخیره ده او په یو یو حرف د صحیح حدیث په مقتضا باندې د تلسلس نیکۍ لیکلی کېږي او لا بیا دا چې که چا تورات ته کتل یا انجیل او زبور شریف ته کتل نو ساجر هونو لیکن قرآن عظیم الشان که یو امتی آغا ناظره نئی لستلی او بعض یامیانوی چی قرآن کریم بانی نبوئیگی پا ناظره هم نو لسی زن دی چی داغی پا کتو کی آجر دے دا بیت اللہ شریف تا آسی گورا تا تب آجر ملاویگی مور و پلار تا آسی گورا تا تب آجر ملاویگی دا خکل عقیدی علماء تا آسی گورا تا تب آجر ملاویگی و قرآن عظیم شان کلو کا آسی ورطا گورا هم تا تب پی آجر ملاویگی دا خصوصیت دا قرآن کریم دے گورے دا نا تورات کی دا کمال و نا انجیل کی و نا زبور شریف کی و چی آغل تا یاد پا تلاوت باندی یاد تا تا پتشکتو باندی دو مراجرون میلوش معززو قرآن عظیم شان دا اسمان نا دیتا مختلف نزولونا دا چیو نزول دا دی کلام شریف دا کلام نفسی من عند الله تعالى الى اللوح المحفوظ دا الہ العالمین پخپل قدرت کامل سر بغیر دا توسط دا فرشتو دا کلام شریف پا لوح محفوظ کی محفوظ کریشا نو دا پس شکل محفوظ کریشا چی دا انسان عقل التنور درک نکی دا عوام مجلس کی با خبری لاسوشی اگر که قاضی بیزاوی پا کی سڑیر خبری کری خو دا علماء و عقلم حیرانی گی چی دا قرآن کریم دا الہ العالمین کلام دے دا دا حغن لوح محفوظ تا سنگا نقل چی انسان انا انزلناه فی لیلۃ القدر من قرآن کریم نازل کا پا لیلۃ القدر کی نو دا انزلنا انزال دفع واحد باندی دا لوح محفوظنا اول اسمان بیت العزت تراوڑلش بیا بیت العزتنا دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پا طرف باندی دا ټولو کلامونو سردار دا تمام فرشتو دا سردار پا واسطہ دا تمام پیغمبرانو پا سردار باندے پا مختلف ٹیمونو کی نازل شا در اشکالو کی او چکل اول محبوب تدا ملاوی دا نو جبرائیل علیہ السلام راغی رسول اللہ مبارک پا غار حرا شریف کی با مکس کو زان سر بیدڑی رشپو خرچه یوڑا او حغل تبدی مبارک چلو ناس بو پدی غار کی امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرمائی چھ نبی علیہ السلام پدی غار کے ناس تچکڑی ہوا دا صرف لحصول المعجزات دید پارا چھ ماتا خرستلو ازیمواری دا زمان دا دیشان و بعثت و نبوت نبسوک انکار کئی زمان بیو سخت معجزہ غواری او خارق العادہ کرامت دا اولیاء او خارق العادہ معجزہ دا انبیاء علیہم السلام دا پا گوخنشنے کی زیادی وی ویدا غار کے ناس تی لحصول المعجزات کا ولی جماعت معجزی حاصلی شی چھ دا انکار پا ٹیم کی سوک سا قسم معجزہ غواری و دا تقدیر خلاف نوی چھ آغاز افکار اکڑش جبرائیل علیہ السلام راغی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی اقرأ الولا رسول اللہ مبارک فرمائی ما ورطوائل چھ ما انا بقارئ زفو قاری نہیں
لستون کې نه يم پړ والا نه يم دانه لستل او نه لیکل د نبی علیہ السلام په شان کې کمال او زمونږ استادو په شان کې دا عیب دی مونږ کې چې څوک لیکل نشي کولای دا عیب او نبی علیہ السلام چې لیکل نشو کولای دا کمالو کاغه چرته عام لیکلو والا انسان وي بیا به خلکو ویلي چې قران کریم به ځان نه لیکلی کاغه یو عام شاعر انسان وي خلکو به ویلي دا به ځان نه جوړ کړي نو تعجب خبر ادا چې یو څوک بالکل لیکل ملکنه لري هغه دا دومره عظیم کتاب په سینه کې څنګه ځای کوي دا ځان ته وی اعجاز د قران شریف یو سړی و هغه به دا ژبه کې لکونه تو ژبه به یې بندې دا بعض انسان داسې تک اوازونه کوي یو خیر سړی عالم ورته راغی ورته وایي چې یاره ښه سړی خو تا کې دوه عیبونه دي وی څه وی یو عیب در کې دا دی چې دا ژبه دې نښلي تنتڼې شانې او یو دویم عیب هم در کې دا دی چې دا شاعر نه شعر نشي ویلی نو هغه ورته وایي دا ژبه مې چې تنتړی ده را خو زما خالق داسې کړې ده ولې اعتراض کې او دا چې زه شاعر نه یم نو نبی علیہ السلام هم شاعر نه و نو هغه عالم ورته وایي چې ما خو وی چې دوه عیبه در کې دي خو یو دریم عیب هم در کې پیدا شو وی څه وی غټ جاهل وی څنګه وی دا چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم شاعر نه و دا دغه کمالو کاغه شاعر وای نو خلکو به ویل کلام شریف ځان نه جوړ کړي او داغه نه سوا چې د چا شعر نه یاد نو دا نقصان دی کمال دار چې باید شعر د چا یاد نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمای ما انا بقارئ ذو قاری نیم فرمای فغتنی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای جبرائیل علیہ السلام ځان تراجح کړم او زور را کراتا بیا خوشی کړم بیا راتو فرمایل اوللا ما فرمایل ما نبی قاری قاری نیم بیا فقط تنسانیه دویم کرتی راجح کړم زور راک بیا خوشی کړم فرمای اوللا محبوب فرمای ما ورتا او فرمایل قاری نیم فقط تنسالیس دریم کرتی زور راکا خدا دریم زلی ډیر زیات زور را کراتا د صوفیو په حالاتو اعتراض مکوئ مشایخ د طریقت کله مرید ته بسینه کې ګوته ږدي کله چې ستړي وشي ورسره کوي یا مخخه کوي په دې غېږ کې به زور ورکوي ورته بعضې ناپوهه وایي دا دا کوم ځینه ثابت دا جبرائیل علیہ السلام چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته درې کله زور ورکوي نو دا خو څوک نشي ویلی چې دې سره هسې انډیوالي وه او څه مزاح یې کو دا د زور ځای و چې دلته د یو بل ته زورونه ورکول نو دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم استعداد اسم غټو خو د دې سره نورم کولو شي او دا اقرأ باسم ربک الذی خلق آیتونه نازل او دا هر آیت پچې نازلې ده نو د دې سره به فرشتې را روانې وي دا بزمکه تراته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پس بیا دا سنستړی کو چې یو ځای معلومو د کوه تور پشان چې موسی علیہ السلام ته ویلی ول تراشا سلویخ شپې دیر شپې به الته چلی روژه به بیا به تا ته تورات درکولی کېږي نه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به په خپله کوټه کې و قرآن کریم به هلته راغی که مکه معظمه کې و هلته به راغی که مدینه منوره کې و هلته به راغی که تبوک کې به هلته به راغی چېرته به چې محبوب و کلام شریف به هغه ځای ته ور روانو بیا قرآن عظیم الشان بیا د دې دا زده کړه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم څومره همت کړی تاسو ښه لیکل لوستل هم کولی شئ او بیا چې دا کوم قاریان د استاذ نه څه یادوي قرآن کریم مخې ته پروت وي څومره پې ستړی کېږي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره لیکل نه و پړ والا انسان نو چې هغه داسې لوستل به کول دام نه و او جبرائیل علیہ السلام براغه لک ټیم د پاره د سینه چې بدل ته پروت ورته بس مدینه منوره کې عربغه او بس کله کله بداسي وشو چې یو صورت به مکمل نازل شي کله بداسي وشو سورو کوګانې به نازل شي کله به یو آیت دو آیت نازل شو
جبرائیل علیہ السلام براغ او دا محبوب دوڑن دی بے فقط تلاوتو کا دا نبی علیہ السلام سمر قوی حافظہ چه دا جبرائیل علیہ السلام دا خلین فقط تلاوت او محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم با بیا غزدہ کریو بیا وی پا حافظہ مبارک کرو دا وی بیاز دو خو غم بور سراو دیر زیاد غم داو چی دیر لوی بوج دا مبارک پا گو باندے کتا قرآن کریم دا یو حافظ نیاد لی کپا غلق شی زخو فلانی قاری سر با بیا دورو کم کدا زور پزے میں زیر یاد کری بیا بای صحیح کم سمرا غلطیان حافظانو سرائی پا دور کی بیا صحیح کئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خو که غلطی شوی دا رسالت او دا نبوت پا منصب کی بس عمر نقصان راغلیو نو آغا سر دیر لوی بوج و غم بدا دی خبریو چه جبرائیل علیہ السلام بسنگ تلاوت کو نو مبارک بدا یادولو پا زیبانی دم ور سر زر زر را شنڈی مبارک خوزولی چه زمام یاد شی غلط نشم بیا پا کی دا زمواری پاتی نشی آیت ورطرا دی لا تحرک به لسانک لتعجل به یا رسول اللہ زبان دے مخوزوا پدی تلاوت پٹیم چکل جبرائیل علیہ السلام تا تلاوت کئی تا شنڈی مخوزوا لتعجل به دی دا پارا چتر دی پا حفظ و ذکر کی جلتی کے مکودا سی ان علینا جمعه و قرآن وعدی ورسر اکرا دا دی جمع کول او دا دی زم او یا دا دی لستل ربی کریم وعدہ کئی دا پا زمون پا زیمہ باندنی مونگ بدا کو فَإِذَا قَرَأْنَا چه مونگی دا جبرائیل علیہ السلام پا واسطہ اولو تاسطہ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ اے مقروعاتا بے دا جبرائیل علیہ السلام دا مقروعات و اتباع کوا دا دی آیت دا نزول نباد نبی علیہ السلام با بے مبارک وگی خیو چکل باغ تلاوت خلاص کنو بے برد مبارک غطول صورت چکم دے یاد شیو معززو دا اسی اور امتی کی لغور سوچو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا پدی سینہ کے سنگز دکا چی نور سر حافظ تا نور سر یو بل معلم شتا بس یو قاری تلاوت کی یو دیز دکا یو بے شاگردانو تخائی و پدا غدور کی سمر صحابہ کرامو کے حافظان یو استاذ چی شاگرد تا زد نبی علیہ السلام خود نبوت منصب و یو قوی حافظہ دا چی دے مبارک دا تمامی دنیا دا دا زمانی دا بادشاہان و مقابل راخستے و جہاد او دا آغی سر سر نوی خلق با ایمان مشرف کی دل لسکا لوڑن دی بصحابو ایمان روڑی و آغی بدای دین دا دیری برخینا خبرو پدی وقت بدا یمن نخلق رال ایمان بی روڑا آغی سر برسول اللہ مبارک بیا دا غمانزہ دا سر نشورو اکلا منز بی ورزک ورطا دا روجی احکامات بی ٹیم پڑیم خولل پسخت لحجمنا سمر پا نرم لحجاو سمر پا خکولی لحجا باندی چه سپینگیری صحابہ کرام تی حکایت کئی او چکل دا نبی علیہ السلام ناما اخلی پر روایت دا حدیثو کی دستر گنا اخ کی زی او بیا با حدیث رستو شاگرد بیانی او مخ کے فرمائی چه واللہ العظیم چه زب پیدا شوے ما دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غنی بہترین و اخلاق والا معلم نرے قتلے اول حدیث کے دال فاز ہوئی بیا داغین بعد واقعہ بیانی چه زدا سی مسئلی تپوس میں حکوماتے پدغ لحجبانی جواب راکو دا طول لاغ مبارک سنو استعدا منگم علماء سخیل دے چه دور حدیث درس کوما او دا شوری صلاة او دا خلاصی طالب را تراشی درس بگوتا یو امیر را تراشی رمان دلک دامون رو خایا نو خبس یو طالب تب اسپارو چا تب اسپارو دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا سینہ دا استعداد دا مبارک تو سمر لوی سینہ الہ ورکڑیوا چه روستو دور کی بیو ڈالا برالا واغی سر مبارک دا طول و رستے رکلو دا دین ضروری تعلیمات بی ورکول قرآن عظیم شان پیسے نوی چاپخانی نوی کاغذون نو دا کجرو پا پانو بانے صحابہ کرام علی کلیو دا اوخان بی علال کڑیو دا پختای نا پختای دا اڈو کے پیڑ بھی کنا دا دی اڈو کی باندی بی لکل کڑیو پدی شکل قرآن شریفونا چا بسینہ کی یو صورت دوز دا کڑیو چا دیر چا لگ چا با پایو کاغذ پیدا کڑیو پاغی بی لکلیو چا با پاڑو کو باندی لکلیو چا با چکم دے دا کجرو پا پانو لکلیو مختلف سیزونا چا با پسرمنو باندی لکلیو چه کور کی سبای پیدا کڑیو وسوس بی کیدا یو سو صورتونا یو سو ایتونا بی جمع کڑیو بیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ چرالا
نو دلتا یو سړی پیدا شه مسیلمه کذاب چې د پیغمبرۍ دعوی وکړه چې زه پیغمبر یم. د مبارک په باندې غزوه شروع کړه. غزوه یمامه مشهوره غزا ده. نو دا په دغه غزا کې 4 ورځې جهاد شوی و. غالبا 6,500 د قرآن کریم حافظان صحابه په یوه ورځ باندې په شهادت باندې ورسېدل. څه تابعین څه صحابه. عمر فاروق رضی الله عنه راغی او صدیق اکبر رضی الله عنه ته عرض کوي چې نن ورځ دا جنگ ګرم شه د قرآن کریم په حافظانو باندې 6,500 حافظان شهیدان شو. اسینه چې ټول حافظان شهیدان کیږي او د قرآن کریم رانه ضایع نشي ورک نشي. داسې وکړه چې هر چا سره صورتونه وي او چا سره لږ چا سره ډېر دا راغونډ که او راجمع یې کړه. صدیق اکبر رضی الله عنه د بار بار مطالبې نه بعد خلک راغونډ کړل او ترتیب باندې صورتونه هغه جمع شو. دا اوس چې تاسو قرآن کریم ګورئ همدا قرآن کریم صدیق اکبر سے په زمانه کې جمع شه خو صرف ترتیب د صورتونو پکې نه و. داسې نه و چې اوږد صورت مخکې او لنډ صورت وروستو. داسې نه و بلکې ګډوډ صورتونه یا چې د اسمان نه څنګه نازل و په هغه ترتیب باندې دا ولیکل شو. هغه مبارک دنیا نه لاړه. صدیق دا عمر فاروق صاحب ته پاتې شو. هغه مبارک چې دنیا نه لاړه امهات المؤمنین کې بی بی حفصه رضی الله عنها کره دا نسخه پرته وه. وخت تېرېدو سره ژبه کې فرق راځي، قرتونو کې فرق راځي. عربان دنیا کې خواره شول، پلاران او مشران شهیدان او وفات شول، او نوجوانان په ایران کې وخت تیر کا، په عراق کې تیر کا، په روم کې تیر کا. د هغوی په ژبو کې فرق راغی. ضرور چې سړی د باندې نه خاري تراشي ژبه یې خرابېږي بدلېږي. چې بیا سړی د بل چا په ملک کې وخت تیر کړي نو ژبه کې فرق راځي. د دوی په دې عربي لهجو کې فرقونه پیدا شول. حتی کې چې بعضو به تلاوت کوم نو داسې څه بل شان تلاوتونه به کېدل. نو بیا د عراق څخه خلک رالل او عثمان ذوالنورین رضی الله عنه ته یې سوال وکړه چې ته د جهاد په باب کې ځای په ځای غزوات لیږې، خو لیکن د هغې نه ضرور خبره دا ده چې تاسو د قرآن کریم غم وکئ چې دا لهجې غلطې شوي دي او دا راغونډ کئ. هغه مبارک بیا بی بی حفصه رضی الله عنها سره چې کوم قرآن کریم زوړ پروت و یو هغه یې راوړه او حافظان د ورته کېنول وی دې ته ترتیب ورکئ. وی اول د ټولو کې فاتحه شریفه راوړئ ځکه دا د ټول قرآن کریم اجمال دی را مخکې کوي. بیا چې کوم صورتونه ډېر اوږده دي هغه راوړئ، هغې ته 7 الطوال ویلی شي. دا اوږده صورتونه دا یې مخکې کړل. بیا ورپسې تاسو مین راوړئ، چا کې چې 200 آیتونه راوړي هغه ورپسې شو. بیا مثاني شو او بیا چې کوم دی مفصلات شو. هغه مفصلاتو کې بیا طوال المفصل چې د سورة حجرات نه شروع شول تر سورة اعلی پورې، اوساط المفصل چې د هغې ځای نه شروع شو تر لم یکن الذی پورې، او بیا قصار المفصل چې کوم لنډ صورتونه دي هغه اخر ته راوړل. دا ترتیب ورته عثمان ذوالنورین صاحب ورکړ. بیا چاپخانه نه وه، کاتبان یې کېنول، 7 قرآن شریفونه ولیکلی شو. یو د مصر په اړه خو لیږلی شو، یو عراق ته ولیږلی شو، او یو چې کوم یمن ته ولیږلی شو، فارس ته ولیږلی شو، مدینې منورې کې دارالخلافه کې یو پاتې کړی شو. داسې قرآن شریفونه نه وو لکه دا ستاسو جوماتونو کې چې 560 سل پراته دي په ګردونو آلوده او ککړ. څوک یې د ګرد د سنډلو نشته دی چې اګر ترې نه پاک کړي، بلکې په دارالخلافه کې تمام ایران کې به یو قرآن شریف، په تمام عراق کې یو قرآن شریف، په تمام سعودي عرب کې یو قرآن شریف. چاپخانې خو نه وي، هغې ته چا لاس هم وروړی نه شو، چا کتی قدرم نه شو، بلکې به یو غټه کمره کې پروت و او خلق به ملاقات ورځ به معلومه وه او خلق به راتلل لکه خلق چې د چا زیارت کوي یا د چا د زلفو زیارت کوي، د چا د تبرکاتو زیارت کوي، د تبرک په شکل داسې به راغی او راتیر به شه قرآن شریف به یې ولیده. په عراق کې د یو تابعي مناقب مې مطالعه کړل. هغه وایي چې ما باندې رب کریم ډېر احسانونه کړي دي. یو عظیم احسان یې دا کړی دی چې په عراق کې کم مصحف پروت و
وی ما ته رب کریم د قرآن کریم ملاقات نصیب کړی دی، ما د هغې زیارت کړی دی. څومره قدر منو چې یو کرت یې قرآن کریم په سترګو کتلی دی، هغه په خپل کتاب کې دا احسان کوي، ما باندې خالق غټ احسان کړی چې ما قرآن کریم په سترګو کتلی. معززو دا دومره کمیاب، دا دومره قدرمنو. بیا زمونږ استادو د مشرانو په وخت کې قرآن کریم کم او قدرمن. علامه قرطبي رحمت الله علیه د قرآن کریم حرمتونه او احترامات او آداب ذکر کوي. یو احترام دا ذکر کوي چې من حرمتی دا قرآن کریم احترام دا دی چې قرآن کریم الله یصغر دا به وړوکې چاپ کې نشي چاپ کولی. چا چې قرآن کریم وړوکې چاپ که وړوکې او دا یې را وړوکې که وی ده د قرآن کریم بې عزتي کړې ده، دا یې ادب نه دی کړی. دا به دومره څومره چې غټ وي چې څوک یې لاس کې هم نشي اخیستی، دا د قرآن کریم احترام دی. نن په چاپخانو کې یوه کاپۍ چې هغه 200 پاڼې ولري، یقین وکئ تاسو هغه کاپۍ په 300 روپۍ نشئ اخیستی چې صحیح کاپۍ او صحیح کاغذ وي نشئ اخیستی. لیکن قرآن کریم 600 صفحات لري، په 10 روپۍ باندې به پیدا کېږي. دا چا د اغیارو لاسونه دي چې د مسلمانانو په منځ کې دا قرآن شریفونه سم ډېر شي او بس هر کور کور ته ورسېږي او په هر کور کې 50-50 پراته وي او په ګردونو ککړ وي او نه څوک پوخ ورکولی شي او نه څوک ترې ګرد شیندلی شي. مونږ خوشحاله یو چې مونږ ته جوماتونه جوړ کړو، مونږ ته قرآن شریفونه د عربو نه راولېږل دی، مونږ سره ښه کړي دي. نه نه، دا یې قرآن شریفونه ستا په ملک کې بې عزته کړل او داسې بې عزتۍ ته ورسېدل چې یقین وکئ د رب کریم په ذات باندې چې د ټي وي او د ټیپ احترام شته دی، خو د قرآن کریم احترام د مسلمان د سینې نه وتلی دی. مهاجرونو ته به داسې ووایم، دا مهاجر نور څه که نم لري، دا ثاني یو ټیپ ساتي. بیا د ثاني ټیپ د پاره ډېر یو ښایسته پوخ جوړوي، هغه پوخ کې بیا قسمه قسم زونډي لګوي که نه لګوي، یقین وکئ په هغې باندې د 1000 روپو نه زیاته خرچه کوي داسې. او د ده په کور کې قرآن شریف د پاره یو پوخ نه پیدا کېږي او شلېدلی په ګردونو ککړ، او هغه کور کې چې کومه بیبي ده هغه دومره لټه او ناراسته ده چې هغه کله خیرن شي نو انځلی هم نه شي چې هغه لږ وینځي او احترام یې وکړي. او ستاسې د پاکستان خلک چې کله بیټک او اجره جوړوئ، بیا په دې اجرو کې د ټي وي دپاره یو ډېره ښکلې انوارۍ تاسو جوړوئ که نه؟ کله ناکله په هغې 50,000 1 لاک روپۍ خرچه په دې غټو بیټکونو کې کېږي. او بیا په دې اړخ چې وګورئ یو داسې زړه تختۍ ایښي، د هغې د پاسه یو قرآن شریف هم پروت وي. یاره چې کېدای شي چې 3-4 کاله چا راخستی هم نه وي، ګردونه پرې داسې انبار وي. په دې اړخ د ټي وي عزت ته وګوره او په دې اړخ قرآن کریم ته وګوره چې کوم حال کې پروت. معززو دا زمونږ استاسې د کثرت د قرآن کریم د وجې نه په ډېرو مختلفو طریقو باندې دا د قرآن کریم مینه زمونږ د سینو نه روانه ده او دا ګیلمن به رانځي. معززو دا شکر دی چې بعضې صاحبانو سم بچو سره مینه کوي. تاسو پاکستان خلکو کې دا مینه زمونږ د افغانستان نه زیاته دا ده چې تاسو د ماشوم په ختم باندې پروګرام جوړوئ، د تاسو قدر کوئ د قرآن کریم، تاسو احترام کوئ. افغانې بچې د قرآن کریم په ختم باندې دیګ نه پخوي، دیگ نه پخوي. د پاکستان یو غریب سړی چې د ماشوم قرآن کریم خلاص کی د یو دیگ پخوي، د خپل غریبۍ موافق یو خیرات کوي. د نور څه نه دي کړي، د الہ العالمین د کتاب احترام یې کړی دی. چا چې دا احترام کړی الہ دی په دواړه جهانه باندې خوشحاله کړي. امین ووایي د خالق د کتاب قدر کړی دی. معززو قرآن عظیم الشان قدر وکړي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د عبدالله بن مسعود سے روایت دی، هغه مبارک به فرمایل وی 2 سیزونو ته ډېر متوجه اوسېږئ. یو حجونه زر زر وکئ، طوافونه زر زر وکئ. مخکې د دې نه چې یو ورځ به راشي چې بیت الله شریف به د حبشو یو 2 تور رنګي چې وچې وچې تورې پونډۍ به لري، کاڼې کاڼې به یې راواخلي او بیت الله شریف به وران کړي. بیا به داسې ځای نه وي چې تاسو طواف ترې نه وکئ. عبدالله بن مسعود صاحب فرمایي مخکې غم وکئ، طوافونه وکئ چې د طواف ځای به ورک شي. او دویمه خبره کوي چې لږ غور وکئ مخکې د دې نه چې یوه ورځ راځي چې قرآن کریم ګیلمن د رب کائنات حضور ته ځي او په ژړا درنه ځي، په ګیله درنه ځي. مخکې د هغې نه د قرآن کریم قدر وکئ، حفظ وکئ، تلاوت یې وکئ، عمل وکئ، احترام یې وکئ. ګینې دا به درنه لاړ شي چا ته تپوس وکړو ولې قرآن کریم به مونږ نه ځي،
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی آو یو ورځ براشي چې خلق براشي مسجد ته قرآن کریم بګوري او چې قرآن کریم کولو کې د اول نه آخره پورې کاغذ به تش پروت وي یو حرف د قرآن کریم به په قرآن کریم کې نه پاتې خلق بچغي جوړيږي فضا او یره بغړش چې قرآن کریم کې لمن تل دي حافظان راټیم کوي چې مونږ تلک تلاوت کوي وای چې حافظ راو غواړي او هغه نه تپوسو کې نو الحمد شریف بم د حافظ پسینه کې نه پاتې اب هم ته تلی ټوله بیا دا وتلی علامہ قرطبی رحمه الله دا یو تفصیل سره پاسه یو پاڼه کې دا مسله ذکر کوي چې وخت کې قرآن کریم زی ګوره نه به حافظ ته یادي نه به مولا ته یادي نه به تاب ته یادي نه به بل ته یادي نو دا قرآن کریم قدر دار غلافونه ورکوي خسته بوخونه ورکوي او خلوي تقبیل کوي او دا شانګردونه صفا کوي بیبیانو په کور کې چې کوم دا غي غلافونه وي مساجدو کې چې کوم قرآن شریفونه پوخ نه لري لس جوړې مونږ تاسو کولې شو ولی یو غس کپڑا څوک د سره چې هغه نشي اخسته دې محلي چې څومره کسان یې نو تاسو یو وعده ما سره دا وکړي چې تاسو به یو غس کپڑا سبا واخلئ او دلته وزن ته قرآن شریفونه وسرندای صفا وای کوي بیل وای کوي او اقا کپڑا براوړي قرآن شریف ته به غلاف جوړ کړي کولې شي دا ان شاء الله خدا تاسو داس ان شاء الله نقلن مو وای تبرکانی وای ان شاء الله دې لپاره نو وای چې وعده نه پیزان خلاص کړي یو غس کپڑا باندې تاسو 50 روپۍ بزي او د ډېر امسا د یو ګېډه تاسو ډېر کسان یې اسو خپل جمعه ته خپل جمعه تلار شي خود قرآن کریم قدر وکړي تاسو پکې ګټه راو زمون پکې ګټه را قرآن کریم موږ ته احتیاج لري او دا دومره غیرتی کتاب دی ګوري چې ورځ د قیامت کې کله ستاسو خالق د وړاندې حضور شي او درېږي دا ډېر سخت مقام دی په دغه ټیم باندې دوه غیرتمن عبادتونه دي چې یو قرآن کریم دی یو روژه ده دا ډېر نورانی شکل کې براشي او حدیث شریف کې راځي چې د رب کریم سره به د دې ملزم او د دې بنده د خوانه خصم او جګړه کوي جګړه څه شی ده لکه وکیل چې د جج سره خبرې کوي او ملزم بچ کوي او د جج سره مباحثه کوي دا قرآن کریم بستا په ځای باندې وکیل شي او د خالق د وړاندې به وایي چې دغه د شپې چې کوم دی زما تلاوت کړیو او په ولاړه باندې تهجد کې به زه لوستم حدیث شریف کې راځي تر څو چې د شفاعت مقبول نه وي او دغه بنده په خالق باندې بخل نه وي تر هغې پورې به چپ کېږي نه څومره غیرت کم کتاب داسې غیرت تا سره کوي د آسماني کتبو کې تورات انجیل زبور د یو کتاب دا شرف نشته دی چې دا بال ترازی دوی ته بیا شفاعتونه کوي دا قرآن کریم دی چې هغه دنیا کې دین په کار راځي او په قبر کې دې څومره په کار باندې راځي حافظ د قرآن کریم چې قبر کې کېښودلی شي حافظ د قرآن کریم خدای تعالی دې ځمکې ته امر کوي چې داسې یو سړی تا ته ستا خېټې ته درغی چې د هغه په خېټه کې زما کلام پروت دی تکلیف ورنه کړي دا ځمکه ورته جواب ورکوي چې الله د چا خېټه کې چې ستا کلام پروتی زما پاغه وس نه رسیږي ګوره د قرآن کریم د برکته پیغمبران خو ډېر لوی خلک دي د پیغمبرانو تنه مبارکه په قبر کې نه خرابېږي خورې نشي خوړی صدیقین اولیاء ډېرې خوارۍ کړي دي هغه هم چې کوم دی د ځمکه نه خرابوي شهیدان هم د ځمکه نه خرابوي خو شهادت آسان کار نه دی د خپل ځان نه وینې ایستلې ده دا د قرآن کریم حافظ نو څه چل کړی دی د باندې خو دومره تکلیف هم نه دی راغلی داسې ډېر لوړ مرتبت سړی هم نه دی او دا هم چې په قبر کې کېښودلی شي نه خرابېږي ورې عالم په قبر کې خرابېږي که د صدیقین او اولیاو نه بیا به نه خرابېږي او پیر صاحب که د صدیقین او اولیاو نه شو نه به خرابېږي که د دغې صدیقین نه نو دی به هم خرابېږي په قبر کې او دا به نه وایې چې هر یو مړی مې ولیدو د هغه نه بوی لاړ او وپړسېد نو دا به ګینې لوی بدبخت دی دا غلط فکر دی پرې د انسان نه بوی تلل رستو د مرګ نه دا د جهنم او د شقاوت علامه نه ده البته که یو سړی چاویشتې وپړسېدو بوی وکړه نو دا د دې دلیل نه دی چې دا بدبخته دی د دې دلیل کیدی شي چې شهید نه دی کدا شهید وې نه به خراب شوی چې خراب شه بوی وکړه نو بدبخت ورته مو وایا تا ته څه پته ده چې خدای تعالی بخلي دا طبعا د خدای تعالی عادت پرې باندې جاری دی عادت الہ العالمین بعضی کارونه د خپل عادت موافق کوي هغه دا پیشو
سره خدای تعالی حسابي سکی چې په شریعت خو مکلف نه ده کنه دا پیشو چې مړ شي بوی کوي کنه کوي خر بوی کوي کنه کوي هسي کوي کنه کوي وای کوي هر شی چې سالري مړ شي پرېګ دا غوخه بوی کوي کنه کوي عادت د باری تعالی په دې جاری دی چې غوخه چې چا کې ژوند دا روح ته نه لاړو نه به پړسیږي هغه به بوی کوي دا عادت وشي او سړی مړ شو بوی ونه که خدای تعالی د خپل عادت خلاف وکړه او کله چې د عادت خلاف خالق وکړي نو دا د هغې سړي معجزه یې کرامت صدیقین اولیاء چې نه خرابېږي دی بعد الوفات کرامت دی شهید چې نه خرابېږي دی بعد الوفات کرامت دی حافظ چې نه خرابېږي دی بعد الوفات کرامت دی او دا شان صدیقین اولیاء چې نه خرابېږي دی کرامت دی انبیاء علیهم السلام چې نه خرابېږي دا بعد الوفات د هغې معجزې دي کله ناکله خالق په ډېر عجیب شي باندې یو څوک بخي د امام شبلی رحمت الله علیه حالات مطالعه کول د اولیاء او مناقب چې ګورم خوند کوي امام شبلی رحمت الله علیه چې وفات شو نو د یو مرید په خوب کې دا تاریخ ابن عساکر دا واقعا ذکر کوي د یو مرید په خوب کې ولیدا امام شبلی رحمت الله علیه په خوب کې تپوس کوي وی تا سره خالق سره معامله وکړه امام شبلی رحمت الله علیه ورته خوب کې د خپل مرید ته قصه کوي تاریخ ابن عساکر ذکر کوي وی چې کله زه وفات شوم زما پیشي رب ذوالجلال ته وشوه چې وشوه وی ما باندې اول امر داسې وشو چې یا ابا بکرین د ده زوی بکر نومیږي مکنه دی په ابوبکر باندې یا ابا بکره څو تپوسونه درنه کوم خفه کېږه ما بخلی می بخشش ترته شوی دی دا دې دپاره وایي چې په اولیاو خو غم نه وي هسې نه چې د تپوس په ټیم دی غمجن نه شي چې دا ما سره کې نسادي شروع شو وی تپوس درنه کوم خو غم مه کوه بخشش می درته کړی دی تپوس درنه دا کوم ای ابابکره رحمت الله علیک چې دا تا ته ما بخښنه ولې کړې ده په دې پوهېږي امام شبلی وایي دې مرید ته خوب کې قصه کوي ما عرض وکړه چې یا الله ما تا ته ډېر عبادتونه کړي وو په عبادت پرې بخلی یم فقال لا وی رب کریم راته وفرمیل چې په دغه عبادتونو مې نه یې بخلی ما عرض وکړه یا الله باخلاصی فی عبودیتک کله به مې چې ستا عبادت کوو ما کې ریا نه وه ډېر په اخلاص مې کوو په هغې به دې بخلی قال لا وی رب کریم وفرمیل په دې مې نه یې بخلی قال بکثرت صلاتی مونږ مې ډېر کړی دی قال لا په مونږ مې نه یې بخلی قال بصومی روژې مې نیولي قال لا قال بحجی قال لا دا اعمال د دین اسلام ټول ذکر کړي دي وی بیا مې عرض وکړه چې الله بیا نو نور ما ته پته نشته دی زما سترګې دې عباداتو ته وي تاسو فرمایئ چې زه مو په څه شي بخلی ما ته پته نشته وی راته یو فرمایل په داسې عبادت مې بخلی چې تا ته یاد هم نه ده یوه ورځ په عراق کې روان وي سخته یخني وه د ډېرې یخنۍ د لاسه یو زوړ دیوال و په هغې کې یو سوری و د پیشو یو بچی و په دې سوري کې پټېده د یخنۍ د لاسه او ستا پوستین په غاړه و عربۍ کې فر ورته وایي ستا پوستین په غاړه و تا چې دا د پیشو بچی ولیده چې زما پوستین په غاړه دی او دا خو د یخني کېږي دا دې راوچت کو دې پوستین کې دې ځان سره ګرم که وی ما پاک ټیم عزم وکړه چې تا په مخلوق رحم کړی دی یا ابابکر زه به په تا رحم کوم چې کله ما ته مخامخ شي بیا هغه د پیشو باندې دې رحم کړی پاک ته مې بخلی معزز اله العالمین چې بخي مو هغه سره د بخښنې ډېرې بانې دي ښه ډېرې بانې دي دې منځونو ته ګورې په تمه نه شئ دې حجونو ته دې روژو ته چې حسابي شروع شوه که نه زمونږ عبادات د ریا نه خالي نه دي او ان الله لا یغفر ان یشرک به خالق دا نه بخي چې هغه سره شریک ونیولی شي او الریا شرک خفي ریا شرک خفي دی دا چې عبادت کی ریا راله دا خالق نه بخي بالکل ته خو دې مونځ ته په تمه چې ما به پې بخي دې مونځ کې دې ریا کړې ده واپسه دې لا جرم کړی دی ته لا په تمه چې زما به پې خلاصي حسن بصری رحمت الله علیه به فرمایل واستغفارنا یحتاج الى الاستغفار
وی چې مونږ کله ووایو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، وی دې ته ډاډه غره نه شي دا استغفار چې دی وی دا د لا بل جرم کړی دی د دې د ډیلیټ دپاره بل استغفار ووایه. بی هغه ځکه چې توبه دې ویسته چې ګناه به نه کوم او ګنټه بعد بیا پې لګیایي خدای تعالی سره دې دروغ ووي دا خو دې وی جرم وکړه. وی زمونږ د استغفار چې دی دا یو بل استغفار غواړي چې دا ډیلیټ کړي راته دا مو ګناه کړې ده. معززو یو طرف ته ډیر غټ خطراتو کې واقع یو، خو بل طرف ته زمونږ خالق رحم ګورې ډیر زیات دی او د رحمت للعالمین امتیان یو که نه دا هم مونږ او تاسو خدای تعالی ته ګران یو چې دې امت کې راوستی یو که نه، خو پېژندلي یو چې دا ډېر لټان دي ډېر لټان دي. که دا د رحمت للعالمین امتیان نه کړمه نو مشکل ده که دا جنت را نه وګوري. د دې امت کې راوستو د دې امت ګټه څه ده؟ ته زکات خو نه ورکوې چې ورکوې څومره روپۍ ورکوې څلوېښتمه که نه بني اسرائیلو به څومره ورکوله څلورمه هغه به څلورمه روپۍ ورکړه تا څومره ورکړه څلوېښتمه تا څلوېښتمه روپۍ ورکړي د هغه څلورمه روپۍ ورکړي تا په سلو کې دوه نیمې روپۍ ورکړي اجر د څو دی د 25 یو پلس اجر ملاویږي که نه اجر د څو شو د 25 په سلو کې څو جوړېږي څلورمه جوړېږي که نه بنی اسرائیل 25 روپۍ په سلو کې ورکوي 25 اجر ملاویږي ته دوه نیمې روپۍ ورکوي 25 اجر ملاویږي. بنی اسرائیل 50 منځونه کوي د 50 اجر ملاویږي ته 5 منځونه کوي د 50 اجر ملاویږي. معززو دا تا ته یو خوا خو یې در باندې احسان په مونږ او تاسو کړی چې دې بهترین امت کې راوستي وو، خو بل خوا یې پېژندلي وو چې دا لټان دي که دا بل امت کې راولم دا چېرته جنت حاصلولی شي. د دې بهترین امت کې الحمدلله راغلي د رحمت للعالمین شفاعت ته مسترګې او د خدای تعالی د رحم ته مسترګې دي. دا چې دې امت کې راوستو دا هم په مونږ رب کریم مهربان دی. ګورې دې ته غټې سترګې او نظر وساتئ تاسو که مونږ یې نه بخلی که نه نو مونږ به یې وختي چېرته په عادیانو کې راوستي وو په سمودیانو کې به یې راوستي وو په یاجوج و ماجوجو کې به یې راوستي وو بل شکل کې به پیدا کړیو چې انسانان پیدا کړو دا دومره انبیاء علیهم السلام تیر او زموږ دنیا ته راتللي دي اخري زمانې ته او بیا دې دور کې کړو د نبي علیه السلام اول د امت اخر د امت دې امت کې کم شرافت دی. امت په آخر وخت کې داسې خلک را روان دي چې په لسې سی دین کې نه باندې عملونه کې په یوه عملو کې زما دا امید دی چې رب کریم به بخشش ورته نو دې د فتنو زمانه کې ته څه وایي چې دا مونږ څخه نه دي شوي چې پیدا کړي نه د خالق ډېر د عدل نظام دی هغه مونږ پېژندلي وو دقه ټیم کې مونږ مناسب وو خالق په دې پوهېده چې دقه ټیم پیدا کول د دې پکار دی او دا لږ لږ عبادتونه کوي خو په هغه لږ لږ به مونږ او تاسې ته ډېر اجر ملاویږي او د قرآن عظیم الشان متعلق مې خبرې وکړې چې د دې احترام کوئ کورونو کې وڅنډئ ښه هسې چې نن ماخوستن کور ته لاړئ که نه بس کور تاسو وګورئ ضرور بس تاسو کور کې قرآن شریف باندې ګرد پروت وي بس تاسو د پاکستان بیبیانې تکړه دي دی لږ لږ تلاوت کوي مهاجرې بیبیانې ډېرې لټې دي هغې تلاوت چې کم نه کمزوري نو دا لږ وڅنډئ چپې کوي ښه د خالق د خاطر د محمد مصطفی د خاطر د قرآن کریم د خاطر او زه درته سوال کوم چې چپې کوي چپوئ به انشاءالله کور ته چلا دا به ښکل کوي ښه او به یې څنډئ او به یې چې الله بهترین کلام در رالیږلی دی ما ته زه پرې ډېر خوشحال یم او بل به ورته بیا یو ګز نیم کپړه واخلئ ښایسته غلاف به ورته ورکئ او نن داسې حد ته خبره ورسېده چې بادشاه صاحب مبارک به تاسې ته اعلانونه کړي وي په څمکنو کې لس ورځې وړاندې خبره ده د وهابیانو یو مفتی د عبدالله بن عباس مدرسه ده زه ورغلم هغه مدرسې ته اوس پولیسو تالا چولې ده او د هغه مفتی چې کوم دی ګل زمان په نوم باندې دی هغه قرآن شریفونه شاګردانو ته ورکړي دي مدرسې ته مخامخ ډیران دی د ټول کلي یو لوی ډیران دی داسې وړوکی ډیران هم نه لکه د لارې ګای داسې نه دی داسې یو ډیران دی چې دوی اوس لاسګاډو کې خورې راوړي پیا اچوي ما وی چې درې څلور ټرالۍ پې واړې نه پټېږي هغه ډېر غټ ډیران دی یعنې لږه ساحه باندې دوی اوس خاوره اچولې ده او شاګردانو ته قرآن شریف ورکړی دی چې دا ورشئ په دې ډیران کې وسوځوئ وهابیان دې حد ته راورسېدل مونږ ته اطلاع راغله زه داسې شکي شان یم ما یې لکه چېرته عام اړخ کې به یې چېرته سوځولې وي نه په ډیران یې سوځولې دی ویډیو موجوده ده ما ویډیو راوړه وایي ما نه ده راوړي صاحب راته وي
مې زید لیدل دی وی او مې راځه سره زم ور سره روان شوم مازیګر پټیم چې لاړم مدرسې ته طالب پرته او مخامخ ډیران پروتو او بیا لاړم خالد وقار چمکني او دغه کسان سره کېناستم جمعیت علماء مې نه هغې سره کېناستو په دې کار کې ودرېدلي وکیل یې نیولی سې چې ګرفتاري کړې ده مفتي جیل ته تللی و مجسټریټ یې ضمانت خارج کړه په سیشن کې بیا د هغې باچا صاحب او د دې شاګردان هغه عدالت ته هم تلي وو هغلته هم د دې لپاره چې د ضمانت ونه شي خو 51 لاک روپۍ دې بې دینانو استعمال کړي او خپل مفتي د جیل نه راوایسته معززو دا داسې دور دی چې قرآن کریم ګوره ډېر په نازکو حالاتو کې دی او ډېر ګیلهمن دی ډېر خفه دی چې ټوله دنیا پرېږده او قرآن کریم په ډېران باندې سوځه دې حده پورې خبرې راورسېدې دا د عیسویانو پرچار دی موږ به خلکو ته وی چې دا مدارس د دوی چې دي دا عیسویان تربیه کوي خلکو به نه منله خیر دی تاسو به څو کاله بعد وګورئ چې دا قرآن شریف برای راست وګورئ چې په ډېران کې سوځول کېږي بیا به تاسو ته پته ولګېږي چې دا وهابیان عیسویان که نه وو دا د هغې د خوا نه تربیه شوي وو که نه وو د دې په ترجمو مه غولېږئ د دې په قرآن شریف او د دې په مدرسو مه غولېږئ او خپل بچي د احناف او د اهلسنه والجماع حقاني علماو سره وابسته کوئ او د خپل کلام احترام وکئ که ګیلهمن درنه لاړو بیا به کلام شریف نه وي عالم درګاه کې به بیا شکایتونه در باندې کېږي معزز څو خبرې اصلاحي مې ستاسې حضور کې عرض کړې خدای تعالی دې ستاسو د اخلاص دا ناست او جمهوري خپل درګاه یعنې کې قبول و منظوره کړي دا کوم ماشوم بچی چې د هغه نسیکه او ذبیحه په نوم د عقیقې سره شوې ده الهه دې هغه هم قبوله کړي او دغه ماشومه بچی چې د قرآن کریم ناظر لوستلي کړي دي خداوند کریم دې زبان په دې کلام شریف کې نور هم ځلانده او چلانده کړي او رب کریم دې په دغه کتاب باندې موږ او تاسو ټول عاملین جوړ کړي الهه دې د دې د احترام او قدر زموږ په سینو کې سیوا کړي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله